سبق نمبر 52 کې موږ سره متعلقات حیوانات دي، کوم شن حیواناتو سره متعلق دي. بل دریایي جانور دي، د هغو له وکیب لري د حضرت مصنف صاحب ښایي. موږ سره د عرف الدیکې مرغ کې کلغي صحیح ده، چرګو له چرخولک تېل شي کلغي صحیح ده، یو کلهی وي یو کلغي وي د غین سره ده صحیح ده، کلک غین ده. چرګ خولک تېل شي چرګ خولک چرخولک. بل د موږ سره ریش معنا ده پر، جناح معنا ده بازو، وزر تېل شي دو. منقار معنا چونچ مخوکه، عشن معنا گونسله ډوګلې تېل شي. زغب معنا پیټ، سینا جوجره جوغره. بیضتون معنا انډه، قیز معنا انډې کا چیلکا پټکه. جوجو معنا سینا یا له ټټار سکون. برشن معنا پنجه. خرعن یا ذرقن معنا بیټ متیازی مرغیوله. شکیر معنا کلی پری نورسته صحیح ده. وړه وړه وزرې څه راوځي؟ پری نو رسته نی وزر راوځي، وړه وړه وزر وشي. اوس دریایي جانور دي موږ سره. سمک معنا مچھلی مشی تېل شي. حوت معنا ویل مچھلی غټه مشی ده. السمک الطیار معنا اڑنے والی مچھلی صحیح ده، جمپونه وای. قندس یا کلب الماء معنا دریایي بچړه صحیح ده. کلب الماء یعنی اوبو سپی کنه مراد شدن ده غومو انسانی جانور تېل شي. الانسان البرمائیه. تمساح معنا مگرمچ دو خاصی معلوم ده. سلحفات سلحفات ځنه خلک سلحفات یی. کچوا صحیح ده، کچوا مشی تېل شي کچوا. غیلم معنا کچوا صحیح ده. شمشه تېل شي ټرټویس. ضفدع معنا مینډک چنډخې تېل شي. صدف معنا سیپی صفدر صحیح ده. سیپی پیژنې سنیل. کنجکه سی کنجوکه دی کې اوسیږي که نه دی کې غاوي. عنبر معنا سمندری مچھلی جس کی چمڑے سے ڈال بنتی ہیں. عنبر مچھلی مشهور ده. ای پرې کې جنگ کیا و تر وتلو صحابه د پر عنبر مچھلی و به وړلی و ډېر ټیمه. رعاد خاص قسم کی مچھلی جو اسے ہاتھ لگاتے کانپنے لگتا ہے. رعد د ګیدنې تېل شي که نه. برق ورعد وبرق شکرا که نه. رعاد معنا د ګیدونکي د ګیدونکي. سرطان معنا کیکړه. سرطان خو بیمارۍ تېل شي که نه چې د کړو خو نه رو. بل ټکه د موږ سره حلزون. حلزون معنا ګونګې سنیل و تېل شي. د سبعي ټیم سره ونی اګوه تېل بیره ګردش سنیل و تېل شي. علقتون معنا جونک شینی تېل شي. قرش معنا ایک بہت بڑی مچھلی جس سے آبی جانور ڈرتے ہیں. قریش ته ځکه قریش ویل شي د قرش نه جوړ شوی غاټه قبیله زوروره وه که نه. زورور مچھلی. قریش کا سے شارک مچھلی صحیح ده. زعانف معنا مچھلی کے پر. اکو مزر غونې سی وینګز تېل شي.